نو دا معتزله د دې چې کوم معظم عقاید دی هغه په دې زمانه کې اشاعت او توحید و سنت والا کې موجود دي. مثلا داغي معظم عقایدو کې یو عقیده انکار عن الکرامات، د کراماتو نه انکار دی. پرون راته یو ملګری د یو بې عمله مفتی صاحب ریکارډ ولګولو، غټ پکولې په سر او کوږ یې خو غټ بریتي و. ویجی دا وګوره په کوم ښکاره او صریح الفاظو کې لګیا دی او د کراماتو نه انکار کوي. بیان دا کولو وي دا بعضې خلک وایي چې فلان ذکي یو ولی الله او هغه چې وفات شو د هغه د وفات نه پس د هغه د قبر د خاورو نه خوشبویي تله. نو دی وایي چې داسې منګړک دي او دا دروغ دي. دلیل دا وایي چې په دې امت کې د ټولو نه لوی ولی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د هغه د قبر نه ولې خوشبویي نه ځي؟ د صدیق اکبر او د عمر فاروق صاحب د قبر نه ولې خوشبویي نه ځي؟ او بیا وایي چې جنت البقیع کې زما د صحابو ټوکړي پرتی دي، د هغې نه ولې خوشبویي نه ځي؟ وی دا څومره واقعات چې د دې باره کې دي وی دا دروغ دي. وی دا نشته. وی څوک دې په دې کې مونږ ته یو حدیث نه ثابت کی چې یو حدیث په دې کې راغلی ځه. او بیا وی چې دا کوم ځای څوک وی چې د فلان ولی د قبر نه خوشبویي ځي، وی دا خو د هغه مریدان او مشرکان او بدعتیان وی د شپې د هغه قبر باندې څه داسې اوچه خوشبویي مګلي، نو وی سهار چې خلک راشي هغې وی چې ګینې دا د خاورو نه خوشبویي ځي. وی دا دروغ دي. نو موږ ورته وایو چې د رسول الله مبارک دنیا ته راتګ سره داغه مبارک د جسم شریف نه خوشبویانې شروع شوې وي. مبارک د بدن نه خوشبویي تلا، د خولي شریف نه تلا، د فضلاتو نه تلا، حتی چې د وفات شو د وفات په ټیم کې د روح چې وته مونږ به حدیثو کې دا ثابت کو چې عائشه صدیقه عتیقه عفیفه ام المؤمنین رضی الله عنها فرمای چې رسول الله مبارک بین سحری و نهری زما غیږ کې داغه مبارک نه یعنی روح کبش او وصال او څنګه چې دا روح وته یو خوشبوئی خوره شو او د وفات نه بعد هم د مبارک د جوسه مبارک دا خوشبوئی و. روایت د بخاری کې راځي ابو بکر صدیق رضی الله عنه چراغه هغه د رسول الله مبارک د وفات په ټیم کې نو یو علاقه کې یو باغ کې د بیبیو سیدا د هغې سره و، خو چې خبر شو نو ډېر په تلوار راغو وس باندې سورو چې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته رادن نشو. د صحابو نه مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ډکو، صحابو ټولو جړل، د چا سره غم غرض ونه کو، بس سیده راغو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په کور رادن نشو. عائشه بیبي ناسته و جړلې، دې ته نه تپوس کوي اين رسول الله، رسول الله مبارک چرته دی؟ هغه دومره د خفګان او د غم موقع وه. بیبي عائشه رضی الله عنها خبرې نشوې کولی، بس دا لاس یې اوچت کو حجرې شریفې ته یې ونیو، اشاره ورته وکړه چې رسول الله مبارک دننه پروت دی، یمني څادر پې غوړېدلی، ورشه. صدیق اکبر صاحب چې را دننه شو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے صادر اوچت کو واکب علی او را نسکور شو پی وقبله بین عینی دې تندی باندې ورته خوله کېښود او ښکلې کو نبي علیه السلام او بیا ورته وایي طبت حیا ومیتا یا رسول الله، لکه څنګه چې جون کې ته خوشبویه وي ستا د بدن نه به خوشبویي ختله، اوس که وفات یې اوس هم ستا د بدن نه خوشبویي ځي، اوس هم ته خوشبویه پروت یې. دا د صدیق اکبر صاحب عقیده وه او دا د هغه نظریه وه.
خو دغه خوشبویي چې د نیکانو د بدن نه خیږي دا عاشقان محسوسوي ښه دشمن منکر بدعقیده سړی دا خوشبویي د هغه په پوزه نه لګي د هغه مثال د ګونګټي هغه ګن کې خوشحالی هغه باندې د ګل خوشبویي دا نه لګي ښه ځکه د هغه سپېږمې د ګن نه ډکې شوي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد هم د هغه جوسه شریفه دا خوشبویه وه هسې نور روایاتو کې راځي عبدالله ابن حارث فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته غسل علي صاحب ورکولو او همدک الفاظ بعینه کم چې د صدیق اکبر صاحب نه منقول او مروي دي دغه الفاظ حضرت علي صاحب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وایي غسل ورکی لګیا دی ورته وایي طبت حیا و میتا یا رسول الله کومه خوشبویي چې ستاسو په جون کې ستاسو د وجود شریف نه تلا اوس هم ستاسو د بدن شریف نه هم هغه خوشبویي روانه ده او چې حضور صلی الله علیه وسلم دفن کو نو د هغه د قبر شریف د خاورو نه ما خوشبویي روانه وه خو ما عرضو کو چې دغه خوشبویي دا د منکر او د مشرک او د بیکاره سړي پوزو دا محسوسولی نه شوه دا صحابو محسوسوله عاشقانو محسوسوله مثلا روایت د وفا الوفا د سمهودي د څلورم جلد 219 صفحه کې د حدیث روړي حضرت علي صاحب د حدیث پاک راوي دي او لما رمسا رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دفن کړي شو خور مبارکه پر راوړولې شو صحابه کرام دستانه شو جاءت فاطمه رضی الله تعالی عنها فوقفت على قبره صلی الله علیه وسلم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د بدن ټوکړه د حسنین مور د جنت د بیبیانو سردار فاطمه الزهرا رضی الله عنها مبارک راغله واخذت قبضه من تراب القبر یو موټه خوره د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د قبر شریف نه راواغستله ووضعت على عینیها اغا خوره مبارکه استرګو باندې ځان تا کې خودله وبکت او وی جړله وانشات تقول او راولګی دا یو څو شیرونه ویل اشعار دو ماذا على من شم تربة احمدي الله يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام عدنا لياليا ویلی په هغه چا څه لازم دي چې هغه راشي او یو ځل د رسول الله مبارک د مزار شریف دا خوره راوالی او دا شم تربت احمدی دا بوی کی د دې خوشبوئی محسوسه کی په دغه انسان څه لازم دي نو خپل جواب کوي چې دا په لازم دي چې یو ځل د رسول الله مبارک د دې مزار د خوري خوشبوئی پس پګمو ولګیدا په تمام عمر کې بده که اتیا کال عمر وي د بلی خوشبوئی بده محتاج نشي بس دغه خوشبوئی به د سپګمو کې پرته وي هغه مفتی سوي په دې امت کې لوی ولی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی داغه د قبر نه ولی خوشبوئی نزي الک استا مثال لګونګټ دی داغه د قبر شریف د خور نه خوشبوئی زی کنه دا ګوره دا روایت بی فاطمه رضی الله عنها مبارکه د رسول الله مبارک د مزار شریف خور رالی او بیا وی چې د دې مزار شریف د خور د خوشبوئی د چاس پګمو ته یو ځل ورکوشوا په تمام عمر کې بده د بلی خوشبوئی د بیکول محتاج نش او بیا مرثیه کې وای د رسول الله مبارک د غمونو زده سو وهلما دا غمونه د فراق دومره کثرت سره ما باندې را ډېرې ومبار شو یو څه ورته خدای تعالی ټینګه کړی یما کزما پسې د رسول الله د فراق دا غم دا یو سپینه ورځ باندې انبار شوی وي نو سپینه ورځ کې داغه برداشت نو ښه چې دا برداشت کی د نه برداشت د وجه به دا سپینه ورځ دا به تک تور ګرځیدلې وي دینه بشپه جوړه شوی وي
او دا یو څه ورته ټینګ یم